هغه د دې جرایم پیشه خلکو پشپنایي کوي، د هغوی د لاسه پولیس مجبور دی، پولیس بیا په پیسو باندې راوړېدلی دی، بیا هغوی ته پته ده چې موږ یې منې کولی نه شو. قانون موجود دی، آئین موجود دی، دستور موجود دی، نو چې ایم پی ای ایم این ای سینیټر دا د خرڅ مال چې کوم زموږ په اسمبلو کې دی چې دلته په 400 کې به ان شاء الله اوس ډېر لوی بهتري راځي. او زه د امن جرګې د چیرمین په حیثیت باندې دا یو خبره ډېر کولو کوم چې دلته هغه منشیات فروش دي، که سودخوار دي، که هغه لینډ مافیا یا نور په سماجي برایو ککړ خلک دي، نو کم از کم نن زموږ د اوږو نه زه دا ګڼم چې دا بوج کوشو او دلته الله تعالی د 400 ولس لپاره زمونږ داسې یو مشر مونږ دلته لګیا یو ټاکو دغه نوم مونږ دلته اوس اعلان کوو. شاید قطرزی صاحب لکه څنګه چې مولانا رومي وایي چې الله ته د رسېدو د ټول نه بهترینه لاره او د ټول نه لنډه لاره چې دا هغه د مخلوق خدمت کول دي. د مخلوق خدمت مونږ ټول عمر کړی دی، کوو به دا زمونږ کار دی، دا د دوی کار دی، دا د ټولو کار دی، دا یو پیغمبري کار دی، کوو به خامخا به کوو. د دې د نن نه زه دا اعلان کوم چې زه به انشاءالله نن نه د من و عن د هر قسمه لحاظ سره زه د دوی ملګری یم، زه به مرستیال یم، زه به دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یم او زه به خپل کوشش کوم چې خپل جان او مال او خپل اولاد او خپل هر قسمه ایفورت چې کوم دی نو د دې لاره کې هر قسمه قرباني راځي د هغې نه قربان کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم او یقینا نن د 400 د خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې موږ په یو داسې دنده کې راګیر شو چې هغه زموږ د بچو پنده ګرځېدلې ده. هغه آیس نشه ده، هغه سود دی، هغه قبضه مافیا ده. د یو کال د لټون نه وروستو چې کوم دی الحمدلله نن په حقیقي توګه په عملي توګه باندې د امن جرګې خیبر پښتونخوا په 400 کې هم یو مضبوطه ګام پورته کېږي. او څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې شاهد خان کتوزی د اجرې نه به موږ یو بل تحریک اعلان کوو، نو نن هغه خبره چې یو خو شاهد خان بختور سړی دی، تکړه سړی دی، ایماندار سړی دی، خولور سړی دی، جرګمار سړی دی. ما صرف باچا صاحب ته ویلو سید کمال شاه باچا ته او میسج مې ورته کړو چې جی بل ورله هفتې پورې زمونږ میټینګ دی او ته به راځې. او هغه ځان سره دا غونډ ټیم چې کوم دی چې پیر ذوالفقار باچا هم پکې دی، فدا صاحب هم دی پکې، جنرال سیکرټري صوبایي مجیب خان هم دی پکې، او نور ډېر ستر مشران چې کوم دی هغه دغه دیرې ته راغلي دي. او زمونږ د ډېر وخت نه دا پریشاني وه چې موږ ته دلته کې صدر میلو شي او صدر داسې وي چې امن جرګه باندې زه خبرې نه کوم، ځکه چې مشران ناست دي، پیر ذوالفقار باچا هم پې خبرې کوي، باچا صاحب هم خبرې کوي او شاهد خان هم خبرې ترې کوي. د پوره طویل میټینګ وروستو چې یوې ګنټې نه زیات بحث مباحثه وشوله، نو زه نن هغه سپروشو ته ویم، هغه سودخورو ته ویم او هغه کرپ پولیسو ته ویم، هغه دلالانو ته ویم کوم چې دغه خلکو دلالي کوي چې د هغوی ځای چې کوم دی نور په دې 400 کې ختم شو. او امن جرګه چونکې خلک وایي یاره قانون او آیین که نه، نو امن جرګه قانون او آیین لاندې ځي، خو چې کله قانون او آیین لاندې نه ځي نو بیا ډنډم راخلي. نو دا د جندي پل دغه سودخوارۍ ګواه دي چې د باچا صاحب په وجه باندې زه همیشه دا خبره کوم چې د مردان یو سړی سره زموږ د دې ذلې غم دی او دې ذلې ته راځي، دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده. او دا 2007 نه لګیا دی، چونکې د 2005 نه د سخاکوټ خلک چې کوم دی نن هم ستاینه کوي، دغه امن جرګه ده. بله درته وایم چې نن په دې پښتونخوا کې د سود دا بیل دی چې سودخواره د ډي پي او له درخواست ورکوي، دا کریډم د سید کمال شاه باچا ټیم ته ځي. خو نن د اسپروشو دپاره په دې قانون کې څه ترمیم شوی دی، دا هم امن جرګې ته راځي. په کار دا وه چې دا دې سیاسي خلکو دې دپاره کار کوو، خو د بده مرغه د سیاسي خلکو ATM کارډونه او دې وخت کې په اسمبلو کې اکثریت چې کوم دی سمګلران ناست دي، نو امن جرګه جهاد کوي. زه خپل هم ډېره خوشحاله یم ځکه چې ډېر پریشان وم چې نه پولیس په دې کې کار کوي، نه ولس په دې کې کار کوي، نه راته مخلصه کس میلاویږي چې وګورو، نه بیا خرشي وي. نو په دې باندې دا 6 میاشتو شوي چې سید کمال شاه باچا 400 خلکو دپاره کس کتو، د 400 خلکو دپاره کابینه کتله او الحمدلله نن هغه ذلي کابینه چې کومه ده هغه مخې ته راغلله. نو د ټولو مخکې چې کوم دی نو خبرې ترې کومه ده باچا صاحب سره، او باچا صاحب ډېرې خبرې ترې شوې، شاهد خان کتوزی والي سره به څه وایې او د ضلع 400 خلکو ته به څه وایې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني عرفان صاحب، الحمدلله چې نن په 400 کې مونږه د 2007 نه بعد مونږ ډېر کوششونه کړي او زمونږ د امن جرګې
د چیرمن په حیثیت باندې مخکې چې کوم ملګري وو هغه نشته اوس او دا کوششونه چې زمونږ کومونو موږ په هغې کې نه کامیابېږو صفا کلیر خبر دا ده او اوس نن چې موږ د چا په ځای کې ناست شو زمونږ دا یو ډېر زیات لوی سیاسي خاندان دی د علاقې په سطح باندې یو نوموړی خاندان دی او شاهد کتوزی صاحب ما سره خوا کې ناست دی نن د ټولې صوبې زه به دا ووایم چې دا کریم نن دلته راغلی دی او دلته په دې باندې موږ جرګه وکړه او مسله داسې ده چې ټول صوبه ټول ملک کې د منشیاتو دا کوم مسله چې دا ډېره زیاته تیزی سره لګیا ده خورېږي خو په 400 کې زمونږ بدقسمتي دا ده چې خاص کر بیا د یو تحصیل چې تنګې تحصیل په دې کې نن حالت دا دی چې 200 کورونه بین الاقوامي سپکداران په دې کې پیدا شوي او دا سلسله لګیا ده تیزیږي او دې سره ښکته چې کوم دا واړه منشیات فروش دي کوم چې په تعلیمي ادارو کې زمونږ کوم بچي چې دي زمونږ کوم مستقبل چې دی یوازې بچي نه ماشومان دي جنکیم د منشیاتو په لت کې د آیس په لت کې مبتلا شوي نو دې دپاره موږ په دې ټوله 400 باندې نظر اچو موږ ډېر کوشش کوو چې موږ لا داسې د علاقې مشران لاس راکړي چې د هغې په لمن باندې داغ ني هغه باکرداره وي د هغې یو نومي او هغه دوه خبرې نورې داسې دي چې هغه زه به ده ووایم دلاوري او هغې زمونږ د امن جرګې په دې زمونږ چې جرګې کوم آئین دی کوم منشور دی په دې باندې پوهېږي نو دې سلسله کې زمونږ دې سره مخکې نه یو انټریکشن و خو نن باضابطه طور دا کومه جرګه چې په دې باندې وشو دا جرګه دي قبوله کړه زما دا یقین دی چې دا د 400 د ولس خوشقسمتي ده دا د 400 د خلکو د ځوانانو خوشقسمتي ده چې نن داسې یو شخصیت مونږ ته او کو امنا او صدقنا هغې وکړه چې زه دا ګڼم چې دلته په 400 کې به انشاءالله اوس ډېر لوی بهتري راځي او زه دا من جرګې د چیرمین په حیثیت باندې دا یو خبره ډېر کلو کومه چې دلته هغه منشیات فروش دي که سودخوار دي که هغه لینډ مافیا یا نور په سماجي برایو ککړ خلک دي نو کم از کم نن زمونږ د اوږو نه زه دا ګڼم چې دا بوج کوشو او دلته الله تعالی د 400 ولس دپاره زمونږ داسې یو مشر مونږ دلته لګیا یو ټاکو دغه نوم مونږ دلته اوس اعلان کوو شاید قطرزی صاحب چې نن به نیغ په نیغه باندې دي خپل هم د دې چې کوم سوچ دی د دې چې کوم فکر دی هغې به هم خبره وکړي او زمونږ د نوخار زمونږ موسی ذوالفقار باچا هم دی نو هغې به هم په دې باندې خبره وکړي خو زه ډېر زیات انتهایي د رب مشکور ما ډېر زیات الله تعالی کرم وکړو چې نن زمونږ دا راتګ دلته یوازې دا نه دی چې دلته په دې ځای کې مونږ د امن جرګې کومه ماضي چې دی یا اوس موجوده چې کوم صورتحال دغه بیانو بلکې د مستقبل لپاره په 400 کې چې اوس انشاءالله دی بیا کوم اقدامات کوي دا تنظیم به چې دی په کومه طریقه مکملوي نو دا د رب په موږ باندې د 400 په مخلوق باندې ډېر لوی احسان او انشاءالله زموږ دا یقین دی چې موږ به دیله پورا مکمل د صوبایي تنظیم د طرفه سپورټ ورکوو د دې چې څونه زموږ د صوبایي تنظیم مرستې پکاري ملګرتیا پکاري شاته نه هیلپ پکاري انشاءالله دې ته به موږ هم وخت حاضر یو ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو امن جرګه نه ووټ غواړي نه نوټ غواړي خدمت کوي د دغه انتظامي بې پیسو اسپیان دي خو چې جایز کار کوي نو په سر یې ګرځو او چې ناجیزه کار کوي نو ډول ډبلي دین غاړي دا موږ سره شوکت مومن دی یو ډېر تکړه انشاءالله چې کوم دی نو شب قدر تحصیل کې به هم ډېر زر چې کوم دی نو تنظیم جوړ شي موږ سره اجاز خان دی موږ سره خصیب قربان صاحب دی جندول کاکا دی را سره د دې ضلعې موږ کم کسان راغوښتلي دي خو مشران د دوی ډېره زیاته مننه کوو چې په یو ټلیفون کال باندې مجیب خان دی او پیدا خان دی او ملک صاحب دی ټول چې کوم دی دا جهادیان دي چې الله پاک ما سره الفاظ نشته چا سره وختونه نشته او دوی سره زمونږ د ضلعو د بچیو غم دی ځکه چې 80% ډرګ مافیا را په دې علاقه کې 80% ډرګ مافیا کومه جرګې چې د دې ضلعې د مفادو کار کوي امن جرګې ملګرې ده او ورسره به شاهد خان کتوزی سوچ ویژن او ننني دغه جرګه څه به وایاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د امن جرګې سرلښکر سید کمال شاه باچا صاحب ما سره ناس په خوا کې باچا صاحب زما د ضلع نوخار او د ضلع مردان او د 400 راغلي ملګرو ټولو ته د زړه د کومې نه هرکلی ویم او دا هیله لرم چې دا مجاهدین د جهاد په غرض باندې راوتي خلکه چې کومه په دې معاشرتي اصلاح لپاره د جهاد دا کومه بیړه چې په خپل اوږو باندې اغشتي را نو انشاءالله چې دوی به خپل مرام ته رسي او دوی به خپل یو مقام ته رسي انشاءالله او د معاشرې اصلاح کار به الله پاک زموږ نه اخلي زه دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی راغلل او دلته کې موږ سره کېناستل او د خپل ویژن او د خپل خبره او د خپل منشور موږ ته مخامخ کو او زما خپل ځاني لکه څنګه چې مولانا رومي وایي
چې الله ته د رسیدو ټول نه بهترین لار او د ټول نه لنډه لار چې دا هغه د مخلوق خدمت کول دي. د مخلوق خدمت مونږ ټول عمر کړی دی، کو به دا زمونږ کار دی، دا دوی کار دی، دا ټولو کار دی، دا یو پیغمبري کار دی، کو به خامخا به کو د دې د نن نه زه دا اعلان کوم چې زه به ان شاء الله نن نه د منو عن د هر قسمه لحاظ سره زه دوی مرګري ما زه به مرستیال یم، زه به دوی سره وګ ولاړم او زه به خپل کوشش کوم چې خپل جان او مال او خپل اولاد او خپل هر قسمه ایفورت چې کوم دی نو د دې لاره کې هر قسمه قرباني راځي دا غینه قربان کما او په دې باندې به زه اوف قدر تم نکوم. شهید خان یو خو درته ډیره لویه مشري واله شو، هغه ملګري یاران دوستان داسې تاسو ګوري هغوی ته میسج اصل مسله دا ده څنګه چې وختي باچا صاحب ووی چې په بني اسرائیلو کې کله په آخري ځل باندې دنیا ورانېده نو چې کله جبرائیل علیه السلام راغی نو واپس الله پاک لاړو چې الله دلته کې بعضې خلک دي چې هغوی په عبادت کې مشغول دي او دوی سره د څه وکم. الله پاک ورته خپل شان مناسب وفرمایل چې اول یې په دوی روانه کا او بیا په دې نورو خلکو روانه کا، ځکه چې دغه د معاشرې د اصلاح کې کردار نه ادا کوي. نو په معاشره کې چې کوم سړی کردار نه ادا کوي د هغې په اصلاح کې کردار نه ادا کوي نو دغه غم دغه مصیبت لکه څنګه چې یو سودي سره 40 کوره سوځي نو که تاسو وګورئ یو سودي سره چېرته 40 کورونه سوځي نه، خو چې کله دا زمونږ ضابط حیات زمونږ دین زمونږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سودي سره 40 کوره سوځي نو دا بالکل سوځي، ځکه چې هغې سره د معاشرې هغه خلکه افیکټ کیږي چې کوم په ګردو نوا کې موجود وي. نو کو دلته کې د معاشرې د خلکه د 400 د وګړي د 400 د پوهان د نابیاګان د تکړه خلکه د دې خبره د پاره مخ په رانشي مخې ته رانشي نو زما په خیال دا به زمونږ بدقسمتي وي. مونږ به ان شاء الله د معاشرتي اصلاح سره په عوامو کې دا آګاهیم راولو چې دا زمونږ کار سره زمونږ کردار سره کول سره او د معاشرې په مونږ باندې حق سره. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. پیر ذوالفقار باچا صاحب تاسو شاید کتو ځای مورده امن جرګه صدا سبب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء. ډیره مننه یو جهان مننه د خپل رور چې هغه د خپل شمولیت د خپل تن بدن د امن د اصلاح په لار باندې زما د سرلښکر د هغه سوچ او فکر ترجماني وکړه کومه پیټې چې هغه په خپلو اوږو باندې اغوستی دی او د خپلو بچو د کالج د بچیو غمخوار دی چې په دې فتنې په دې دور کې سره د دي چې ما سره قانون شته، آئین شته، دستور شته، عدالت شته، اتکړی شته، پولیس شته، اولس شته را سره، خو زما ټول خلک چې دي هغه په کومه کې دي. زما سیاستدانان ښه پوهېږي په دې شیز باندې چې دا ډرګ مافیا ده دا زما راتلونکي نسل تباه کوي، زما سټوډنټ تباه کوي، دا معاشرتي زهر چې دي دا زما کورونو ته ورورسېده، بچي راپاسي، خپلې میندې حلالوي، شوکې کوي، ډاکې کوي، بېروزګاري پې زیاتېږي، بدامني پې زیاتېږي، پولیس کې شته ځنې. زه په دې خاوره باندې ناست یم خو ستا د دغې خاورې یو ایس ایچ او اشفاق خان زما د کلي د اکوړي د ایس ایچ او په حیثیت باندې هلته خپله ډیوټي دا کوي. الحمدلله ستا د خاورې پیداوار دی خو څلور ایز فروش هلته پړکه کړ. الحمدلله زما د کور کلي د علاقې امن پسندې میندې خویندې زلمي ځوانان مشران علما ټول ولا دوا کوي چې ربه ته د دې ځوان زلمي حفاظت وکړي نو د هغه فکر چې دی د هغه وجود چې دی هغه ستا د خاورې سره تړلی دی، هغه د ستا یار دی شاهد خانه، هغه هلته کې د خپله ډیوټي کوي نو چې هغه هلته کومه ډیوټي کوي زما دړه سره نو تا سره هغه ټوپک نشته، تا سره هېڅ هم نشته. د امن جرګې مرام دا دی چې ته به د خلکو د اوږې نه ټوپک کوزې، ته به معاشرې له د اصلاح آواز ورکې، ته به مړ قانون د خوبه راپاسې. په دې کې سود دی، په دې کې انډرپلی ده، په دې کې قبضه مافیا ده، په دې کې آیس دي، په دې کې هغه جرایم دي چې هغې سره معاشره تباه کېږي، استحصالي قوتونه پرې مضبوطېږي. بل د بده مرغه زمونږ ځینې سیاسي مشران چې دي هغه د دې جرایم پیشه خلکو پشپنایي کوي، د هغوی د لاسه پولیس مجبور دی، پولیس بیا په پیسو باندې راوړېدلی دی، بیا هغوی ته پته ده چې مونږ یې منې کولی نه شو، قانون موجود دی، آئین موجود دی، دستور موجود دی، نو چې ایم پی ای ایم این ای سینیټر دا د خرڅ مال چې کوم زمونږ په اسمبلو کې دی چې د پیسو په زور باندې د غزې له ور رسېدلي دي نو دی له مونږ وایو او دې خلکو له وایو چې تاسو کومو خلکو له ووټ ورکوئ او بیا ځي او د هغوی په وینا باندې د هغوی په منښته باندې بیا ستاسو بچي تباه کېږي او تاسو د سړ ته طرفه حلالۍ. نو زه د 400 روڼو بایګانو له دا پیغام ورکوم چې د ایمان خاوندانو دا هم د ستاسو رور دی، دی راپاڅېده،
د الله مولای کریم سره د امن د جرګې په لار باندې حلف ته وفادارۍ په هغه پیغمبري عمل باندې وکړه چې پیغمبران الله مولای کریم مبوس کړو د امت د اصلاح او د الله د وحدانیت لپاره. الحمدلله مونږ ګرځېدو په 400 کې زما د مشر نظر د باز دی ګرځېدو لټولې کول د کتوزو په خوره باندې د شاهد خان په وزره باندې د الف خان په سوچ او فکر دلاندې یو ځای کې داسې کېناسته پنجې خښې کې چې الله وله د دستار خاوند د یو ښکلي خاندان نه یو تعلیم یافته زلمی د پوهې د جرګې د ملکې د امن د سلامتۍ د سوچ د فکر د ویژن خاوند یې وله ورکړه چې هغه په قرآن هم پوهېږي په آیین هم پوهېږي هغه په دستور هم پوهېږي او موږ له په خپل جلب کې په خپل مرام ته په رسېدو کې د داسې نر ملګري ضرورت نو موږ دا وایو چې د امن جرګې منشور واضح دی. امن جرګې والا د خپل سرلښکر سره په مرګ باندې بیعت کړی دی. موږ وایو د 400 هغه د کرسۍ واکمنو ته چې هغه زما د پولیس افسران دي زما ځان دی زما زیګر دی زما د رور کتوځی مخ له وګوره دکه د موږ د 400 چیرمین دی زما مشر د په اوږو باندې لاس کېښوده انشاءالله د ده سره به خپله کابینه راشي. امن جرګه هغه ډیوټي کوي چې کومه ډیوټي ته کوې خو ستا د علاقې ستا په عملدارۍ کې دننه ځینې پولیس افسران د خرڅ مال دی او ځینې په خپل تن بدن په خپل وینه باندې د وطن آبیاري کوي. نو که زه دلته راغلی ما زه چې د دې ځای نه پاسم نو زه به د خپل شهید اجمیر شاه د قبر سلام کوم د هغه په قبر به سیرې اچوم د هغې د پسته به زه ځم ځکه چې د هغه ماضي د وطن باندې د خپل تن بدن د وینې قرباني وه هغه هم ستا د خاورې دی. نن که ژوندی سې شو اشفاق زما په علاقه باندې دی نو هغه هم ستا د خاورې دی او زه فخر کوم چې زما د 400 دپاره زما سرلښکر چې کوم سړی خوښ که د 400 د امن جرګې د چیرمین په حیثیت باندې شاهد خان کتوزی نو یقینا په راتلونکي وخت کې به د ده د کوټلي ګامونو نه انشاءالله د قوم ته د دې شي پته ولګي چې زما نظر د انتخاب سو او دی په خپل معیار باندې ځان څنګه پوره راولي. الله تعالی دې موږ له په خپله وینا باندې سره د عمله د معاشرې د اصلاح په کوټلي ګام سره د خپل امن جرګې سرلښکر د سوچ او فکر ترجمانۍ سره د تلو توفیق راکړي. یو جهان مننه ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. یو کمال شاه باچا له دا یقین او باور ورکو چې خو نن مازدیګر موږ غواړو نو د 2000 جلسه کولی شو شاهد خان کتوزی په تعاون سره نو انشاءالله چې میاشت تېرېږي ستا به په تنګي کې ستا به په شب قدر کې او بیا په 400 کې د دې نه پس زموږ د تنظیم سازي ده هلته کې هم ځو. دا موږ سره شوکت مومن دی او شوکت مومن صاحب مشرانو له به څه یقین ورکوي د شب قدر تحصیل حوالې بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو راتلونکي مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ عزت راکړو د نوښار مردان او 400 نه دلته راځي زموږ د ځای کې کېناستل. مشرانو ته به زه دا ویم چې شاهد خان سره ما مخکې کار کړی دی په تنظیمي دغه سره نو څومره خوند چې شاهد سره په تنظیم کې تک کوي والله دومره خوند ما چا سره نه کتل لکه نه پکې کرپشن شته نه پکې مطلب د چا پیسو ته اړخه کوي خو په چا کې کم یو شي په دې خرکۍ کې موږ یو دغه کول یو غټ قومیزه مسله حل کوله شاهد خان ته به یو د یو ځای نه اواز کو بل د بل ځای نه بل د بل ځای نه شاهد خان به ورته ټول په نمبر شي چې سهار به لاړو ماښام پورې د یو واورېده دومره سټیم نه چې کومه شاهد خان کې اما زه خلکو ته مثال ورکوم ما چا کې نه لیدلی نو انشاءالله زه مشرانو ته دا باور ورکوم دا یقین دهاني ورکوم چې په ټولو ضلعو کې هم 400 انشاءالله پټاپي په ټولو ضلعو کې هم 400 پټاپي. ګرانو کتونکو چونکې امن جرګه دا جهادیان دي دې کې د باچا صاحب خبره چې دله پکې نه ځایږي بس دا خبره چې لږ هم درغلي پکې وي که نه نو هغه پکې بس نه ځایږي. اوس زه به طور صحافي خو دا امن جرګې دا کوم دا زما د معاشرې اصلاح کوي زما بچې بچ کوي نو صحافت بیا سیټ ته شو ځکه چې زه دې لپاره صحافت کوم چې هلته پولیس کرپشن کوي هلته کې انتظامیه په کرپشن کې ده هلته معاشره کې بیګاړ روان دی هلته سیاسي خلکو ته ویلی نه شو تاڼۍ ته لیږلي نه وي د هوایي فایرنګ هغه شپارس کوي د سودخور هغه شپارس کوي د اسپروش هغه شپارس کوي دا خلک دي چې غوري امن جرګې ته راځي د خپل ځان تپوس په خپله کې دا نه چې طالب تاڼه تحصیل دا زه کلیر کټ ټولو ملګرو ته نو راځئ د شاهد خان په مشرۍ کې به انشاءالله 400 به مثال ورکو. مجیب خان سره به 2-3 خبرې په دې کومه زموږ صوبایي جنرال سیکرټري دی او هغې جوړېږي او زموږ میلمه دی او د ټولو
مننه ملګرو ډېر تکړه تکړه مشران راغلي دا چې یو سړی اوري چې پیدا صاحب اوري هر سړی یو ځان له خدای پاک ولله ډېره پوهه ورکړې ده څه به وایي چې مجیب خان د شاهد خان د تګ سره جرګه کامیابه شوه کافي وخت شو ډیره مننه لیب خان شیرپو صاحب تاسو ته د 400 زمونږ ټول مشرانو کوم انشاءالله دی اجاز خان دی قربان صاحب دی او ټول مرګرو ته مبارکي پیش کوو دا ستاسو کاوش او کوشش او بیا نن چې زمونږ سرلښکر راغلی دی کتو زیته او د شاهد خان دی زیته نو په شاهد خان باندې تقریبا امن جرګه دا ټول مرګري د دې خدماتو له خبرو مو او مهینو مو په د دې پښکلاوتي کوم قومي جرګه وا امن جرګه زموږ په کوارډینیشن و او په مختلفو مسایلو باندې په خبر کې 400 کې مردان کې مونږ یو ځای کارم کړی و او بیا د باچا صاحب کمال شاه باچا صاحب هغوی د خواهش هر وخت یو بیا لیب خان شیرپو صاحب ستاسو نو نن ډیره د ستاینې وړ خبره وه دا جرګه او ډیر زیات مشکور یو د شاهد خان کتوزی صاحب د هغې د ټول فیملی چې هغې امن جرګې له دونه پراخه جولۍ سره او دونه عزت ورکړه زه به خصوصا د ضلع مردان چې کوم ټیم راغلی پیدا محمد خان صاحب راغلی دي ملک سلیم صاحب دي ملک واجد صاحب دي ټول ملګري راغلي او بیا زموږ د پېښور ټیم د سجاد خان په مشرۍ کې هم د دې جرګې سوه او زمونږ د نوخار مشران چې کوم راغلي نو یقینا دا ډېره غټه جرګه وه او ډېر په امید راغلي ډېر په تمه راغلي زما د ورور یو خبره وکړه چې انشاءالله من جرګه کې به 400 د دې نه مخکې په فرنټ لاین کې رواني او زمونږ د امید هم دی چې انشاءالله تاسو مشري کوئ او موږ ټول به درسره یو کمال شاه باچا صاحب ته خصوصي هغې مبارکي پیش کوو چې نن زمونږ د ګروپ ته زمونږ د مرګتیاله څنګه چې ذوالفقار باچا صاحب وي یو ډېر ښه ځوان یو نر ځوان د فکر سوچ خاوند ځوان انشاءالله ټول به یو ځای دا تګ کوو او د خپل قوم او د خپل وطن دا به د غلطو خلکو نه پاکو ګرانو کتونکو خبرې نور مشرانو سره هم کېږي فدا محمد صاحب سره به انشاءالله 400 کې خبرې اترې کوو کم ملګري چې د امن جرګې ملاتړ جوړېږي بالکل رابطه کولی شي چا آیس دا سود راګیر کړي وي بالکل موږ ته درخواستونه راکولی شي شب قدر چې سوي نو شاهد خان کتوزی پیژنې 400 کې ورته موږ ناست یو مردو کې ورته حسیب قربان ناست دي تنګي کې ورته مرتضی صاحب او دغه شیان ته چې کوم دی اجاز ناست دي راځئ بس اوس بریک نه نیسو ښه اوس موږ ته دغه موقع نشته او باچا صاحب له دا یقین او باور ورکو چې د دې نه پس چې کوم دی 400 هغه تاسو چې کوم فکرمن وي الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر امن جرګه زنده‌باد امن جرګه زنده‌باد سید کمال شاه باچا زنده‌باد سید کمال شاه باچا زنده‌باد شاهد خان کتوزی زنده‌باد شاهد خان کتوزی زنده‌باد لیب خان شیرپو ډیره زیاته مننه اندو ګرانو کتونکو راځئ او د اخیری جون بلکې ځان له آخرت ښه کړي ډېر ګناهګار یو موږ ټولې خو خدای پاک راله داسې یو موقع راکړه د باچا صاحب په شکل کې هغه سره چې کوم ملګري دي نو هر ملګري تاسو وګورئ سرچ یې کې د هغوی ویجه نه ګورئ ځان له جنګ ګوري د چا دپاره زموږ ستا د بچو دپاره نو ولې ملاتړ کېږو نو ډېره مننه خوشحاله